عمران خان چې روپۍ څه شی ګران کړل ټولو به چغې والې. اوس ته د عمران خان در یادېږي که نه چې دا غله رالل ټول دا غله سپورټ کوي. څوک راپاسي نه که هر څوک دی دې کې هر سړی راځي څوک راپاسي نه څوک حقیقت خبرې نه کوي. زه یې ورته د نن نه وایم که زما د رمانه نن سا ایستی شي نن دې رانه سا وباسي سبا ته مې دې پرېنږدي پرېږده مړه دا مرګ خو صرف د غیرت دی چې بس یو پیره مړه شو قصه ختمه. د کوم ایم این ایم پی ای زوی راغلی دی چې هغه ټرک ته ولاړ دی. یو سړی دی ماته د ایم این ایم پی ای زوی وښیي چې هغه ټرک ته ولاړ دی او د هغه نه بوجۍ راکاږي او فوټوسټیټ ورسره وي. د ایم این ایم پی ای د کور نه خو زنانه راونه وتله خو ټول د دې غریبانانو د کورونو نه زنانه راوځي. خو بیا به دقه وایم چې بس ورځئ وروره جنډې ورته دا داسې داسې کوئ څه خو دې په سترګو تاسو ونه لیدل او نه بیا دې لکه خیر یې درکړي همدقه شان به ذلیله ګرځئ او دقه شان ذلیله ښیئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته اول زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه. کتونکو مهنګایي ډېره زیاته سیوا شوې ده که تاسو وګورئ دغه اوړه ګران دي د اسمان سره خبرې کوي. خو زه په یوه خبره باندې ډېر زیات خفه یم بیا د دې حکمرانانو نه. دا کوم ایم این ایم پی ای چې په خپل کور کې پراته دي هغه بچی په خپل کور کې پروت دی هغه د دې څیزونو نه خبرېږي. د عوام حقیقت نه راښکاره کوي ځکه چې دا د مرګ نه یېرېږي. موږ د مرګ نه نه یېرېږو جي موږ کفن تاو کړی د سر نه که نن هم وجني سبا ته هم دې نه پرېږدي. ټیک شو. زه بله دا خبره کوم چې تاسو کوم وړه ورکوئ تاسو نارینهو له وړه ولې نه ورکوئ تاسو زنانهو له وړه ورکوئ هغوی هلته درغلي ځان څه یې پیسې راغونډې کړي نیولي بیا ته فوټوسټیټ هلي ته ماته دا ووایې ته فوټوسټیټ د کومې خبرې هلي ته په وړو کې فوټوسټیټ د کومې طرفې راولي ولې خیر شه دا د پاکستان نه دي یا ته دا وړه ورکې دا چې ته وړه ورکې دا وړه به تاله واپس ته دې خېټې نه راوباسي د وړې بې څه به کوي دا زموږ زنانه هم تاسو د لاسه په شرمونو وشرمېدې هم د دې حکمرانانو د لاسه په شرمونو وشرمېدې خو دا دلګانو له بیا هم وټ ورکوي بیا هم ورځي بیا هم ورسره ګرځي جنډې داسې کوي په سوزکو کې خپل بچي کېنئ څوک یو خوا جلسو له رواني څوک بل خوا جلسو له را رواني یو ډله دا ونه ویل چې نن دا ګراني ده د ګرانۍ خلاف زه راپاڅم زه خبره وکړم که نه قسم دی که څوک شاید به یې خبره کولی شي ټول دلته دا خبرې اترې وشولې په دې پروګرام کې چا هم خبرې ونه کړې شاید به یې ته ویل ما وویل چې ته ما ته دا مایک ونیسه چې زه دا ټول پښتانه په دې خبرو باندې پوه کړم. حکمران قسم په ذات د الله زموږ ښځې دوی په شرمونو وشرمولي تاله درځه او تاله فوټوسټیټ یې دروړه یو طرف ته خو دې خلک تباه و برباد کړه. دا مزدوري دیاړي چې دا خلک کوي 500 روپۍ مزدوري دیاړي ده په 500 روپو کې به دا کور ته تروړه وړه راوړي که دی به د خپل ماشوم دغه تربیت کوي د هغه دپاره به دوایي کوي د هغه دپاره به جامې کوي خپل دغه به کوي مړی ژوندی به کوي خو تاسو حقیقت پټ کړی دی. بیا درته وایم چې ورشئ اوټونه هم ورکوئ جنډې مو له داسې کوي په دې خوله کې مې ډېر غلط الفاظ دي غم رایستی شمه خو د میډیا مخ ته ګینې قسم په ذات د الله تاسو به ما په یوه خبره باندې پوهه کړی وی خو بیا هم ګرځئ په دغه سیاستدانانو پورې کونه پسې ګرځئ هر یو سړی پسې منډې وایي عمران خان چې روپۍ څه شی ګران کړل ټولو به چغې والې. اوس ته د عمران خان در یادېږي که نه چې دا غله رالل ټول دا غله سپورټ کوي څوک راپاسي نه که هر څوک دی دې کې هر سړی راځي څوک راپاسي نه څوک حقیقت خبرې نه کوي. زه یې ورته د نن نه وایم که زما د رمانه نن سا ایستی شي نن دې رانه سا وباسي سبا ته مې دې پرېنږدي پرېږده مړه دا مرګ خو صرف د غیرت دی چې بس یو پیره مړه شو قصه ختمه. مننه قدرمنو څنګه چې ماجد صاحب وی زمونږ خیبر پښتونخوا زنده‌باد او مرداباد وخوړله دا عوام نننۍ سخته به یاده نه وي سبا به دوی بیا په پارټیانو کې زنده‌باد او مرداباد چغې وایي بیا به هم منډې وایي دا سختې به له دوی نه هېري. حکمرانانو ته خواست دی چې د دې مخنیوی وکړي غریب ورځ ته ورځه خپل بچو له مزدوري وکړي ډاکټر لی بوځي جامې پیزار پې وله والي که د وړو په قطارونو کې ودرېږي دیاړیانې قضا کړي. شاید به یو خبره کومه د کوم ایم این ایم پی ای زوی راغلی دی چې هغه ټرک ته ولاړ دی یو سړی دی ماته د ایم این ایم پی ای زوی وښیي چې هغه ټرک ته ولاړ دی او د هغه نه بوجۍ راکاږي او فوټوسټیټ ورسره وي د ایم این ایم پی ای د کور نه خو زنانه راونه وتله خو ټول د دې غریبانانو د کورونو نه زنانه راوځي خو بیا به دقه وایم چې بس ورځئ وروره جنډې ورته دا داسې کوئ څه خو دې په سترګو تاسو ونه لیدل او نه بیا دې لکه خیر یې درکړي همدقه شان به ذلیله ګرځئ او دقه شان ذلیله ښیئ ځکه چې دا هر څه تاسو په خپله کړي هم دا غله خلک تاسو په خپله راوستی دی دا بل چا نه دي راوستي هم ستاسو په اوټ باندې راغلی دی که دا اوټ تاسو په صحیح طریقه استعمال کړه که نه نو نن به دا ورځ نه کتلی کېدی او دا کم غم چې زه کوم زه خپل ځاني که درته ووایم زه به ځان له وړم والم زه به ځان له هر یو څیز پیدا کړم خو هلته د غریب غم به څوک کوي د غریب غم له به څوک راځي کم داسې پښتون شته چې هغه د غریب سړي غم وکړي ما سره ګاډی هم شته هر څه شته ما ته سهولت پوره دی دی په 15,000 اخیستی شم غریب سړی به څه کوي
چې پردی کوټه کې ناست دی هغه ته د روپۍ د اړې مزدوري نه میلاویږي هغه به د خپل ځان دپاره د ویانې کوي که دغه وړو پسې به ګرځي او بیا تاسو مرداران دلګان د اوسان خنزیران چې بیا زنانه ته وایي چې راوړه پټو سټیټ چې زه د لوړو درکمه هی دلګانو خنزیرانو د اوسانو بالکل ماجد صاحبي جذباتو کې لاړو د دې عوامو ستونزو ته وکتل ځکه چې دوی د خپل حق دپاره اواز نشي چوتولی ماجد صاحبي د دوی دپاره خبرې وکړې حکمرانانو ته ویم چې د دې عوامو په حال رحم وکړئ دوی ته انصاف ورکړئ دغه مهنګۍ ختمه کړئ د اوړه ارزان کې سرکاري اوړه د خوراک نه دي چوکر دی نه میلاویږي دوی ته دلته سیاسي سړی یا حکمران په قطار کې نه ودرېږي نه د هغه خور ودرېږي نه د هغه مور ودرېږي هغه سره دا احساس نه نن سبا به بیا هم دا غریب د زنده‌باد مرده‌باد چغې وي ستاسو دپاره ځکه چې د دوی نه به دا ورځ هېروي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړئ د الله پامان خپل کاریگر لایا اب پشاور مردان नौशहरा सवाबी चारसदा कोहाड़ और बनू में AC सर्विस AC इंस्टॉलेशन AC रिपेयर फ्रिज रिपेयर और AC की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर राब्ता नंबर 0336 41 55 556